پاکستان په تاریخ کې وخت په فضایي حادثې مخې ته راغلي دي، خو ولې ایربلو طیاره حادثه د پاکستان فضاییه په تاریخ کې لویه حادثه شمارل کیږي؟ ولې چې په دې جهاز کې سواره 152 تنان ټول د وژنې ښکار شوي دي. دا جهاز د کراچۍ نه 28 جولای سحر 10 منټه کم 8 بجې باندې اسلام آباد ته روان شوی و، خو ولې اسلام آباد ته بس رسیدو وله و چې مرګله غر سره وجنګېدو. جهاز جنګېدو نه وروستو امدادي ټیمونه راورسېدل او خلکو لټونې شروع کړو. څه وخت له دا خبرې هم کېدی چې 15 تنان ژوبل حالات کې موندلي شوي دي، خو ولې لږ وخت پس دا خبرې دروغ وګرځېدې. ولې چې وفاقي چارو وزیر رحمان ملک د دې خبرې تصدیق وکړو چې په جهاز کې سواره ټول تنان مړه شوي دي. د جهاز راغورځېدو په هکله مختلف قسمه خبرې اترې روانې دي، خو ولې په جهاز کې موجود بلیک باکس نه په صحیح توګه پته لګول شي، کوم چې تر اوسه پورې نه دی موندل شوی. د دې سره سره ډیرو خلکو مړي هم نه دي موندل شوي. په دې هکله امدادي ټیمونو لټون روان دی. په دې جهاز کې 93 تنان د کراچۍ ښار سره تعلق لرونکي وو او خپلو کارونو او نورو مصروفیاتو په وجه اسلام آباد ته روان وو، په کومو کې چې ډیرو تنانو مړي موندل شوي دي. هغوی مړي کراچۍ ته رسول شوي دي او ښار په مختلفو ځایونو کې دوی جنازې مونځ هم ادا کولو سلسله روانه ده. بلدیه ټاون اوسیدونکو 4 تنانو جنازې مونځ ادا کړی شو او هغوی خاورو ته وسپارلی شو. په دې هکله دوی خپلوان خیبر نیوز ته داسې وایي: زما کشر ورور بس زموږ د زړه سر و، بس سړي نه څنګه چې زړه وباسي، زړه نه بغیر سړی بیکاره شي، بس هغه شیز شو موږ زموږ ټول کور. अभी तो हम कुछ इस तरह प्रूफ के साथ नहीं कह सकते, लेकिन किसी न किसी की तो कोई गलती होगी. अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है या उस वक्त वहाँ बैठे हुए लोग ही बेहतर जानते हैं कि किसकी गलती हुई, क्या हुआ. लेकिन बस हम अपने दिल को ये सोचकर तसल्ली दे रहे हैं कि शायद वो अपनी ज़िंदगी इतनी ही लिखवा कर लाए थे. دا خو زما یو زوی نو، زما دوستو، زما یارو، زما ملا ماته شوه، زما یو ډیر فرمانبردار بچی हो. मेरे मामू की बेटे की शादी थी और उनके एक दोस्त के भी शादी थी जो उनके साथ शहीद हो गया है. वो दोनों मेरे से छोटे थे लेकिन काम उससे ज़्यादा बड़े करते थे, क्योंकि पूरे घर को उनकी ज़रूरत थी, ना कि मैं समझता हूँ कि मेरी ज़रूरत थी. मैं चला जाता, वो रह जाते तो बहुत अच्छा था. حکومت په جهاز حادثې کې مړه شوي تنانو خپلوانو ته 15 لکه روپو ورکولو اعلان کړی دی، خو ضرورت د دې خبرې چې آیا دوی خپلوانو ته به دغه پیسې میلاو شي او که نه. انور تاج بنګش، خیبر نیوز، کراچۍ.